د زیارت او د جمعې یو بهترین او اسانه وظیفه، یو عظیمه او طاقتوره وظیفه، او دا هغه وظیفه ده چې حضرت یونس علیه السلام الله تعالی د مۍ د خېټې نه پورته کو او الله تعالی د دریو تیارو نه ورته حفاظت ورکو. لهذا زمونږ مسله د یونس علیه السلام د مسلې نه وړه ده. زمونږ تیاره چې کومه ده، یعنی زمونږ په ژوند کې چې کومې تیارې دي هغه د یونس علیه السلام د دریاب او د مۍ د خېټې او د دې نه کمې دي. لهذا کوم انسان چې څومره په سختو مسلو کې ګیر وي او هغه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا وظیفه د زیارت او د جمعې په ورځ شروع کی، نو ان شاء الله العزیز چې الله تعالی به دغه ټولو تیارونو او د ټولو پریشانونو او د ټولو حاجتونو ته الله تعالی ته امن ورکي او الله تعالی ته ښکلې د سکون او د چین او د راحت والا زندگی ورنصیب کړي او ډېره زر به ورته ورنصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او عزتمند او قدرمند مسلمانانو او هغه مسافرو کم مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، کو هغه ستاسو د کور مسافر دي، کو ستاسو رشتہ دار مسافر دي، یا عام مومنان مسلمانان مسافر دي، کو د افغانستان دي او کو د امریکې دي او کو د UK دي، کو د هر ملک مسلمانان او مسافر دي، الله تعالی د ډېرې خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه، کامیابی او د هر سیډ نه د حفاظت الله تعالی د ورته شپول ولګي او الله تعالی د تمام مسلمانانو حاجتونه د خپل دربار نه پوره کړي. ډېرو عزتمند مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده او د الله تعالی د کلام حصه هم ده. وظیفه د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ده. دا وظیفه تاسو ان شاء الله دا 2 ورځې په دې طریقه وکړئ کومه طریقه چې راته زه ښیمه، نو ان شاء الله العزیز د الله تعالی د ذات نه دا امید دی او دا فضل او کرم وي چې الله تعالی به دغه حاجت الله تعالی ستاسو خامخا پوره کوي. نو لهذا دا وظیفه مونږ پوره توجه او یقین دهان سره کوخه او د الله تعالی په مدد سره به ان شاء الله دا 2 ورځې موتا جاری ساتو. وظیفه چې دا راځه تاسو ته اوس ښیمه. هر کله دا به تاسو د شورو د ورځې نه شروع کوئ. ښه دا وظیفه چې تاسو هر کله د شورو د ورځې نه شروع کوئ، د شورو په ماسوتن باندې، نو د سحر مونځ چې کله تاسو وکئ د زیارت د ورځې د سحر مونځ، نو د هغې نه پس به دا تاسو مسلمانان وروڼو د سحر د مونځ نه پس به دا تاسو ووایئ. مخکې به یو پیره درود شریف ووایئ، بیا به 11 کرته ووایئ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین 11 کرته، یو پیره به بیا وروسته درود شریف ووایئ. دا د سحر د مونځ نه پس وظیفه شوه. بیا به الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله ما ستا د قرآن کریم مبارک آیات لوستو، الله چې یونس علیه السلام لپاره تا نجات ورکړی، الله ما له هم د دې مسلې او د دې پریشانۍ او حاجت نه نجات راکړي. هر کله چې بیا د ماسپښین مونځ راشي د زیارت د ورځې، ماسپښین مونځ د زیارت په ورځ ماسپښین مونځ راشي، د هغې نه پس به دا وظیفه تاسو شروع کوئ. نو 3 وارې به درود ابراهیمي ووایئ، بیا به 8 مرتبه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ووایئ، بیا به 3 مرتبه درود ابراهیمي ووایئ، بیا به دغه رنګې د الله تعالی نه دعا وغواړئ. د مازدیګر مونځ چې راشي د زیارت په ورځ مازدیګر مونځ چې راشي، نو د هغې نه پس بیا 3 پیره درود ابراهیمي ووایئ، بیا به 101 مرتبه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ووایئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ. بیا به دغې نه پس دعا غواړئ. د ماښام مونځ نه پس به بیا چې دی نو 2 رکعته صلات حاجت مونځ به هم ورسره وکړي، بیا په خپل ځای باندې کښېني، بیا به چې دی نو 11 پیرې درود شریف ووایئ او د هغې نه پس بیا 114 مرتبه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ووایئ او بیا به وروسته درود شریف بیا به دعا وغواړئ. بیا چې د جمعې شپه راشي، کومه چې بزرګه شپه ده او بهترینه شپه ده، نو د هغې نه پس به تاسو بیا دا وظیفه شروع کوئ. ماسخوتن مونځ چې مو کو 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکئ. په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون صورت، په دویم کې صورت اخلاص. د هغې نه پس به کښېنئ، په خپل ځای باندې 11 پیرې به درود شریف ووایئ او د هغې نه پس په 314 پیرې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا به 314 پیرې 11 پیرې به وروسته درود شریف وي او ته لږ وجاړه په دې ماسخوتن باندې الله تعالی ته فریاد او زاري وکړه چې الله دا حاجت مې پوره کړي، الله
هغه حاجت دی الله چې ته پې غالب یې، ته کولی شي الله، ستا پې قدرت شته دی الله، انشاءالله چې الله تعالی به پوره کړي. بیا چې د جمعې ورځ راشي، خاص کر د ماسپښین لمونځ وشي، د ماسپښین لمونځ د سحر لمونځ نه پس به بیا تاسې 11 پېرې دا وظیفه کوئ. مخکې وروسته به یو پېرې درود شریف وایئ. هره جمعې په ورځ سحر لمونځ نه پس 11 پېرې. بیا چې کله د جمعې لمونځ راشي او د جمعې بانګونه وشي، نو نارینه په جوماتونو کې، زنانه په کورونو کې دا وظیفه به کوئ، خو تعداد به شمارئ نه. یعنی په زړه زړه کې به لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظیفه کوئ، او د تر د لمونځ د ختمېدو پورې به کوئ چې هر څو پیرې مې وي. او هره پیره کې به لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سره خپل حاجت او خپل مقصد طلب کې. یعنی یو پیره دی وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، هغې نه پس بیا الله زما د حاجت پوره کړي. الله ډېر په عاجزۍ سره په زړه کې به دا سوال کوي. ها کله چې امام خطبې ته وخېږي دغه دوران کې، امام چې کله 2 خطبو منځ کې ناسته کوي دغه دوران کې، کله چې اقامت شروع شي دغه دوران کې، کله چې بیا لمونځ ختم شي د لمونځ ختمېدو پورې به دا وظیفه کوي. د لمونځ نه پس په درد او په ژړا سره او ډېر په عاجزۍ او انکسارۍ سره د رب کریم په دربار کې لاسونه پورته کړي، الله زما د حاجت ته پوره کړي، الله د حاجت مې ته پوره کړي مالک الله. انشاءالله چې بیا د حاجت په دې پوره شي په دې 2 ورځو کې. مازدیګر لمونځ نه پس بیا دا وظیفه ته کې، مازدیګر لمونځ نه پس به دا ته ستا ډېر زیات غټ حاجت وي، نو مازدیګر لمونځ چې وشي دغې نه واله تر ماښام اذانونو پورې، یعنی اذانونو نه مخکې یو 10 منټه مخکې او بس کې، او بې شماره به دا آیات وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی دغې دوران کې به دا آیاتونه شمارې به نه، مازدیګر لمونځ نه واله تر ماښام لمونځ نه لږ مخکې 2 ساعت مخکې او بس کې څونه چې د دعا کولی شي. صحیح ده، درود شریف به ترې مخکې وروسته وی، خو چې کله دا وظیفه تا وکړه نو کله چې ځانونو ته د ماښام لږ وخت پاتې شي که نه، یو 10 منټه یا 15 منټه، دقه ټایم کې به ته مسلسل دعا غواړې د الله تعالی نه تر د ماښام د ځانونو پورې. انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو هر رنګ حاجت پوره کوي. کو ډېره سخته مسله وي الله تعالی یې پوره کوي. بیا د ماښام لمونځ نه پس هم 101 مرتبه ووایئ، د ماسخوتن لمونځ نه پس هم 101 مرتبه ووایئ، مخکې وروسته د 1 یا 3 وارې درود شریف وایئ. انشاءالله العزیز مسلمانان وروڼو، لږه پیچیده ده، 20 پیچیده نه ده. دا ویډیو تاسو 2 وارې وګورئ، 3 وارې وګورئ، ځان پرې پوهه کړئ. آسان ترتیب سم یې ښودلې ده. انشاءالله د 2 ورځو کې زه تاسو له د الله تعالی نه مې امید دی، 100% مې امید ده چې په دې 2 ورځو کې په دې طریقه تاسو الله تعالی نه دعا وغوښتل او حاجت هم طلب کو، الله تعالی به خامخا انشاءالله د خپل دربار نه پوره کوي. الله تعالی مو راته همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو نه راضي او حامي او ناصر مددګار شي. کو هر ځای کې دی، هغه مسافر امریکا کې دی، لندن کې دی، او کو په فرانس کې دی، کو په افغانستان کې دی، د ټولو مسافرو دی الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت ول نصیب کړي. جزاک الله خیره.